الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. سورة الحج آية نمبر 56. کافران د شک په باره کې به د هغوی د انجام په باره کې الله جل جلاله ذکر وکړو چې دوی باندې د عذاب د شنډې ورځې راځي چې په هغې کې به د کافرانو دپاره هېڅ خیر نه الله په دې آیت کې دا ذکر کوي چې د قیامت پر ورځ اختیار به صرف الله پاک سره وي. دنیا کې لږ لږ اختیار د دنیا والو باره کې هغه خلک د ځان سره ګڼي لکه ارباب اقتدار حکومت چې چا په لاس کې دی جو هغه اختیار والا دی که د حکومت عهدې لاس کې دي جو هغه اختیار والا دی څومره چې حکومت زیاتېږي چې د خپل اختیار غټ کوي هر سره ځان اختیار والا ګڼي مختار ګڼي صاحب د امر او د نهي ګڼي لیکن د قیامت ورځ باندې الله سره د دې چې د دنیا اختیار د هغې باوجود د الله پاک سره دی هېڅ چا سره نشته هېڅ چا سره خپل د وړو بولو د ایسارولو اختیار نشته نور به څه بېوسي خټه خرابه شي که په یو عظیم غټ پروګرام کې ناسي خو بیا یې ټینګ نه هغه ځای وځي ده سره به نور څه اختیاري ډېر بې اختیاره دی خو د هغې باوجود ځان با اختیاره ګڼي چې ما سره اختیار شته ما سره حکومت دی ما سره طاقت دی د قیامت د ورځې اختیار الله جل جلاله سره په داسې شان دی چې په دغه ورځ باندې داسې څوک شته هم نه چې هغه ځان دپاره اختیار ثابت کړي هېڅ څوک داسې نشته د قیامت په ورځ چې هغه دا ووایي چې زه هم لږ اختیار والی یم انبیاو پسې به دا خلک ټول لاړ شي چې موږ ته الله جل جلاله ته درخواست وکړئ سفارش ورته وکړئ چې حساب کتاب شروع شي یو پیغمبر به ځان کې د دې اختیار هم نه ګڼي چې الله پاک ته دا درخواست وکړي چې حساب کتاب شروع کړي یعنې د دعا کولو اختیار هم ځان سره نه ګڼي چې ما سره وشي د دې قابل نه یم چې زه الله پاک ته ووایم چې الله پاک حساب کتاب شروع
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله سفارش کوي دې ته شفاعت کبرا وایي. هغه به همداسې نه کوي چې الله پاک ته وایي چې الله پاکه حساب کتاب شروع کړي، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به انتهایی کار دا وکړي چې سر به په سجده باندې کېږي الله پاک په دربار. ټولو نه غټ اختیار والا هغه به په دغه ورځ باندې ځان بېوسه وګڼي چې زه هېڅ شی نه یم، ډېر بېوسه. دومره اختیار به د انسان سره نه وي چې هغه خپل ځان ته وګوري. لا يرتد الیهم طرفهم، یو سړی خپل ځان ته وګوري د دې اختیار به ورسره نه وي. خپل لاس په خپل اختیار سره نه شي راکولی. دا سترګې چې دي دا به هم هغه اواز کوونکي طرف ته نیولي به هغه طرف په سیده روانې بې اختیاره بې وسه. د دې وجه نه الله پاک ذکر کوي چې د قیامت په ورځ اختیار صرف الله سره دی، د دې واقدار صرف الله دی. په داسې ورځ باندې به الله پاک فیصله کوي د خلکو. الملک یومئذ لله، بادشاہی په دغه ورځ باندې خاص الله لره ده. اختیار په دغه ورځ باندې صرف الله لره دی. یحکم بینهم، د دوی په منځ کې به الله فیصله وکړي، د کافر او د مسلمان په منځ کې، د حق او د باطل په منځ کې، د ظالم او د مظلوم په منځ کې فیصله به الله پاک د قیامت په ورځ کوي. ډېرې فیصلې الله پاک دنیا کې نه کوي. فیصلې ورځ چې دا قیامت ورځ ته ورځ د فیصلې وایي، هم د دې وجه نه چې اکثر فیصلو ته موږ دنیا کې پته نه وي. کم ذهن والا مسلمان هغه دنیا کې پته نه ده هرې فیصلې ته چې ته ورته ګوره، لیکن الله جل جلاله اکثر فیصلې پرېښودې دي آخرت ته. ټولې فیصلې به هلته کېږي. او څومره چې الله جل جلاله یو کس له ایمان مضبوط ورکړي، الله دې زموږ ستاسو ایمان مضبوط کړي. چې څومره ایمان مضبوط دي دومره الله جل جلاله د عام کسانو اکثر هر کار کې حکمت دنیا کې هم ورکړي، خو اکثر نعمتونه د نیکانو الله پاک آخرت ته پرېښي. چې اصل نعمتونه عام، اکثر خوشحالیانې الله پاک آخرت ته پرېښي، دنیا کې گزارې والا زندگی تیرې. او اکثر تکلیفونه د الله خپلو نافرمانو ته آخرت ته پرېښي دي. څومره چې په الله باندې ایمان مضبوطېږي، د قیامت په ورځ باندې ایمان مضبوطېږي، دومره سړی د دنیا په فیصلو باندې خوشحاله او د خوشحالۍ او د خفګان اظهار نه کوي، بلکې د دنیا غم هم عارضي، خوشحالي هم عارضي، تکلیف هم عارضي او راحت هم عارضي. که ډېر زیات خوشحاله دی مرګ راغی هر څه یې دور کړه، ډېر زیات مالدار دی مرګ راغی هېڅ شی پاتې نه شو، ډېر زیات پریشانه دی مرګ راغی هر څه ختم کړو، انتهایي سخت تنګدسته دی مرګ راغی هېڅ شی پرې نه کړو، تنګدستي یې را انتهایی زیاته بیمار دی، بیمار داسې بیمار دی رقېدی نه شي، مرګ راغی چې خبره یې ختمه کړه. د دنیا به څه خوشحالي، د دنیا به څه غم، د دنیا غم چې په چا باندې اثر کوي، څومره چې په ده باندې اثر کوي دومره د ایمان کمزوري، او د دنیا خوشحالي چې په سړي باندې اثر کوي څومره چې زیات اثر کوي هغومره د ایمان کمزوري. دا هغې علامه. بس مختصر خوشحالي ده، مختصر خفګان دی، اصل خوشحالي او خفګان هغه د آخرت دی. الله دې موږ د آخرت د ناکامۍ نه وساتي. الله اکبر. نو که د یو کس باندې ظلم شي او د هغه د ظالم نه الله پاک بدله دنیا کې نه اخیستې، نو دی خفه کېږي نه، ورځ شته. که یو کس ظلم کړی او هغه ته الله پاک څه نه ویلي، نو دی نه مطمئن کېږي.
ورځ شته چې الله پاک په دې ورځ باندې دنه تاسو کی او د الله جل جلاله نه یریږي نه خطا کیږي نه فیصله کړی د چا چې زما خبر ومنله زما احکام ومنله هغه خوشحالي ده چا چې ونه منله هغه وخپي الملك يومئذ لله اختیار په دغه ورځ باندې الله لره دی يحكم بينهم فیصله وکړي د دوی په منځ کې فالذين آمنوا پس هغه کسان چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات وعمل نیک في جنات النعيم فجنتونو د نعمتونو کې وي الله دې زموږ نصیب کړي هغه کس چې هغه دنیا کې سخت تکلیفونو کې وخوسته د دې او د ایمان والا ایمان او عمل صالح دې پرې نور د ډېر زیاته پریشانی ملو شي ډېر تکلیفونه ملو شي د قیامت پر ورځ هغه خوشاله وي خوشاله او هغه خوشاله چې خصوصا د تکلیفونو په بدله کې د ته ملويږي نو د بدغه ځکه ارمان کې چې ارمان دی الله چې ما په دنیا کې یو ورځ یو غنټه هم د خوشاله نه وېسته ټول په غم کې وېسته ټول په تکلیفونو کې وي چې د تکلیفونو بدله د ته ملوي او دې به چې الله پاک ما په دنیا کې تکلیف لیدلې نه دی چې تکلیف څه شي او بل یو کس به چې هغه په دنیا کې دا په سر بدل نه راغلی ای به نافرمان ظالم دی کافر دی په سر بدل نه راغلی هیڅ تکلیف ورته نه راځي او دې چې کله جهنم نه ګرځي ته وګرځي دې به دا وایي چې الله پاک ما په دنیا کې خوشحالي لیدلې نه ده چېرته تمامه زندگی مې په غم کې او په تکلیف کې تېرې قرآن اسلوب دا دی چې کله ذکر د جنت کې نور پسې د جهنم ذکر کوي والذین کفروا کسان چې کافران دي وکذبوا بآیاتنا دروغجن کوي زموږ آیاتنا فأولئك لهم پستا کسانو دپارا عذاب مهین عذاب سپکون کے لئے دنیا کی اکثر خلق کوشش کرتی شي کی دا عزت کی عزت دپارا ظلم کی دا عزت دا حصول دپارا ظلم کی دا دس کسانو کفر کی نافرمانی کی دا عزت دا حصول دپارا دسه کسانو ته الله پر د قیامت پر دسه عذاب ورکړي چې یو طرف ته تکلیف بل طرف ته بے عزتی د بے عزتی ولا عذاب ورکړي والذین کسان هاجروا فی سبیل الله چې هجرت کړي دي په لار د الله کې هجرت په شروع کې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو نو هجرت فرض بلکې دا د ایمان نښه ګرځېدل چې چا هجرت کو دا مسلمان دی چې هجرت کو سره د اسباب چې هجرت کول شي نو دا هغه باندې صح وعید بعد کسانو هجرت کو مکې نه مدینه ته لپاره د آرام چې په آرام باندې الله احکام پوره کړي او د لپاره د خپل دین حفاظت هغه چې ورسېدل ته جنگ کې شهیدان شو هیڅ قسم خوشحالي نه ولیدل یا ته اصل فات شو هغه خوشحالي نعمت ونه لیده ته دغه کسانو په باره کې ذهن کې دا شبه راغله چې دوی خو تکلیفونه برداشت کړو او خوشحالي ونه لیده الله جل جلاله دا هغو باره کې وایي چې دنیا به ته خوشحالي هغو دپاره ما بهترین خوشحالۍ تیارې کړي دي والذین کسان هاجروا فی سبیل الله چې هجرت کړی دی په لارې د الله کې ثم قتلوا بیا ووژلی شو او ماتوا یا دوی مړه شو په خپل مرګ لیرزقنهم الله وربکی الله پاک دوی ته رزقا حسنا بهترین رزق جنت وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ پاک لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
ډیر بهترین رزق ورکوونکی دی ليدخلنهم مدخلا داخل بکی دوی دسی زیتا یرضونه چې دوی به خوشحالی باغی باندې وإن الله يقينا الله پاک لعليم حليم پود او بردبار دے صبرناک دے ذالک دا یو حکم شو ومن عاقب بمثل ما عوقب به چاچی بدل واغست پشان دا هغه تکلیف چې درور کړی شو ثم بغیا بیا د سر ظلم وشو لینصرنه الله الله پاک بدل امداد کی ان الله یقینا الله پاک لعفو غفور خام معاف کون کے دے بخنه کون کے دے یو خو هغه مظلوم مخکې ذکر شو چې چاله تکلیف نه دی ورکړی او بله تکلیف ورکړی شو د شهید شو د هغه بدله او د هغه خوشحالي هغه خو الله پاک ذکر کړه مخکې او د هغه امداد یو هغه مظلوم دی په دې ځای کې د هغه مظلوم باره کې ذکر کېږي چې یو کافر دی ظالم دی په مسلمان باندې تکلیف ورکړی دی دې مسلمان موقع راغله او بیا مسلمان د هغه خپل هغه بدل واغسته څومره تکلیف چې دله ورکړی هغه تکلیف د مسلمان هغه لول خو د کافر هغه غصه او برهان کېدل داسې وو چې هغه خپله غصه سړه شی نه وه ته باندې بیا زیاتې وکړو بیا یې ظلم وکړو نو الله پاک وایي چې دی بیا مظلوم شو دی بیا څه شو مظلوم شو او د دې امداد به الله پاک خامخا کوي لکه څنګه چې د هغه مظلوم امداد کوي چې هغه بلکل بدل نه یې اخیستی یا یې معاف کړی یا یې هسې پرېښی هېڅ نه یې ویلي ورته یا یې ویلی نه شو یا یې ویلي نه د هغه امداد الله پاک کوي الله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتق دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب تاسو د مظلوم د خیرونو ځان وساتئ ځکه چې د مظلوم د خیرو او د الله په منځ کې هیڅ پرده نه د مظلوم د خیرو او د الله په منځ کې څه پرده نشته یو حدیث کې راځي چې دا ډایرکټ عرش ته رسي تاسو به کوي څنګه خو نه مخې بل حدیث کې راځي چې دا یو قول اثر ده چې د مظلوم د خیرونو ځان ساتي د مظلوم د خیري چې په پورته روان وي کنه د الله له طرف نه قبلېدل د دې له مخې نه ورځي دا لا رسېدلي نه بره چې قبلېده باندې نه روان شي اړه د خوب چې دی هغه ظالم دی مظلوم نه دی پته نه چې د ظالم به څه شي مظلوم هم مظلوم دی هغه دنیا خاصم ختمېدونکې ده او الله پاک دله بهترینه بدله هلته ورکوي خو د ظالم به څه نو دغه مظلوم امداد خو الله پاک خامخا کوي خو په زړه کې دا شک راځي چې کوم مظلوم خپل بدل اغوستی او بیا ورسره هغه زیاتی کړی نو دې ځای کې د هغې ذکر کېږي ومن عاقب چا چې بدله واغسته بمثل ما عوقب به په شان د هغه تکلیف چې دله ورکړی شوی ثم بغي علیه بیا زیاتی وشو په ده باندې ظلم وشو په ده باندې لینصرنه الله خامخا به امدادو کی د الله پاک ان الله یقینا الله پاک لعفو غفور خامخا معاف کونکے دے بخنہ کونکے دے الملک یومئذ للہ اختیار پر دولت باندې خالص الله لره دے يحكم بينهم فیصله کی د دوی په منځ کې
فالذین آمنوا پس هغه کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات وعمل نیک کوي فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وي والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړی دی وکذبوا بآیاتنا او دروژن کوي آیاتونه زمونږه فأولئک لهم پس دغه کسانو لپاره عذاب مهین عذاب به سپکونکي والذین هاجروا هغه کسان چې هجرت کړل فی سبیل الله بلار د الله کې ثم قتلوا بیا وجل شو او ماتوا یا وفات شو ليرزقنهم الله وربك الله پاک دوی تا رزقا حسنا خست رزق وان الله يقينا الله پاک له خير الرازقين بهترین رزق ورکون کے دے ليدخلنهم خامخ بداخل کی دل مدخلا دس زیتا يرضونه چې دوی به خوشاله باغې باندې وان الله يقينا الله پاک لعليم حليم پود صبرناک دے ذالک داهم اشوا ومن عاقب بمثل ما عوقب به چاچ بدلو غسته پشان دا هغه تکلیف چې دلور کښه ثم بغي عليه بیا په ظلم وشو لینصرنه الله امداد بوکی اللہ پاک ددو ان اللہ یقینا اللہ پاک لعفو غفور خام عاف کون کے دے بخر کون کے دے مسلمان خدا شکایت دے چھے ماسوطن ٹیم پا نقشتی 11 منٹ په 9 شروع کیږي